السلام علیکم د تیرو 24-48 غنټو کې یو شپږ ډېر اهم کارونه شوي دي. یو خو دا چل شوي چې په پنجاب کې 48 ججان بدل کړل، ټرانسفر یې کړل ولا او دې کې ډېر هغه ججانو چې د 9 مئی واقعاتو کې حکومت او ادارو څخه ثبوت نو پیش کړي او د تحریک انصاف کسانې بری کړي یا ول ضمانتونه ورکړي. په دې باندې ادارې او حکومت ډېر خپاو چې مونږ خو دوی په جیل کې ساتونو. ججان ورته چې ثبوت راوړی، دوی څه ثبوت دی؟ اټارني جنرال د پنجاب منلی دي چې مونږ سره هیڅ ثبوت نشته، نو هغه ویل ضمانت ورکو. نو هغه ټول ججان اوس سزاوار شو او 48 ججان هغه لر کړه چې د 9 مئی په واقعاتو کې د تحریک انصاف ورکرانو لا یا MNA ګانو لیډرانو لا ضمانتونه ورکړي، هغه ټول بدل کړل. دویمه خبر دا دی چې په ټول ملک کې انټرنیټ نه چلیږي، ډېر خلکو ته مشکلات دی، آنلاین کاروبارونه تباه شو، فریلانسر کاروبارونه تباه شو، خلکو ته په کروڑونو ډالرو نقصان روان دی. او بل طرف ته په کچې کې ډاکو دی، هغه خپل یوټیوب چینل جوړ کړی او خلکو ته په هدایات ورکوي چې ګورې دې طرف ته مه راځئ، کو راځئ نو کور پیسې کېدی او بیا راځئ. او په کچې کې ویډیو هم اپلوډ کېږي، انټرنیټ صحیح کار هم کوي. نو پړه لیکا خلکو ته انټرنیټ بند دی او د کچې ډاکوانو ته انټرنیټ کولاو دی. نو دا ډېره د خندا خبره ده. خو د 2 کالو کې د پاکستان نه بالکل خندا والا بنانا ریپبلک چې څه ته وایي هغه یې جوړ کړی دی. دریم خبر دا دی چې په تاسو ته پته ده چې اسرائیل په فلسطین کې په فلسطینیانو کم ظلم کوي، نو دای په هر لیول باندې आवाज چوتول پکار دي. او د جماعت اسلامي سابقه سېنیټر مشتاق پرون د اسلام آباد کې دای خلاف احتجاج کو. نو د فلسطینیانو په حق کې موږ په پاکستان کې ته احتجاج نشي کولای، دا حکومت بده گرفتاری. نو سېنیټر مشتاق گرفتار کو، داغه 14 کالو ماشوم زوی دی هغه گرفتار کو، خزه ولا گرفتار کړه او الزام پیسه دی چې تا د فلسطینیانو په حق کې مظاهره ولي وکړه او د اسرائیل مزاحمت دی ولي وکړو. نو مونږ په اسلامي جمهوریت پاکستان کې اوسو او د حکمرانان د امریکې د یرې نه او د اسرائیل د یرې نه چې څوک د فلسطین جنډه ونوملي هغه هم جیل ته اچوي. څلورم خبر داو چې رانا ثناء الله په یو ټي وي پروګرام کې دا اعتراف وکړو چې موږ دا نه ګڼله چې عمران خان به دومره جیل کې وخت تیر کړي، خو هغه ډېر بهادر انسان دی او هغه دا ټولې اندازې غلطې کړې او هغه په جیل کې ډېر په جوان مردی سره وخت تیری. نو عمران خان لیډر دی، ستا د لیډر په شان دی ګیدړ خو نه دی چې په دویمه ورځ د اولې د جنرال مشرف سره ډیل وکړو، سعودي عرب ته وتښتېدو او بیا یې د جنرال باجوا سره سہولتکاري ولا هغه وکړه، جعلي ریپورټس یې د پلیټلیټس جوړ کړه او بیا لندن ته لاړو. لیډر او ګیدړ کې دا فرق دی. یو ته چې کوم ځای ته ځې که نه، نو تا ته پته لګي چې بیا پکې ریټایرډ خلک انوالو وي. جنرال ریټایرډ قیوم دا د مسلم لیگ نون زوړ سینیټر دی او دی اوستلی دی په لندن کې د عمران خان خلاف لابینګ کوي. څه صحافیان دا وایي چې هغه هلته کې لګیا دی د خپل لندن د سفارتخانې سره او هلته لابینګ کوي چې عمران خان چېرته دا الیکشن ونه ګټي او د هغه خلاف پروپیګنډه کوي او څه اکټیویټیز کې لګیا دی. نو خپل ملک له خو خدمت نشي کولی او د ملک کو څوک نوم جوړي د هغه مخپې وهي. دا زموږ د ریټایرډ جرنیلانو صاحبانو کارونه دي. بیا پکې جاوید لطیف د مسلم لیگ نون چې کم لیډر دی هغه یو ډېر عجیبه الزام ولګو او هغه وایي چې په 9 مئی کې په لاهور کې یو طاقتور سړی و، هغه انویسټیګیشن ادارو په پولیس الزام نه دی لګولی، انویسټیګیشن ادارو د هغه نه ډېر پیسې واغستې او د هغه نوم یې د 9 مئی د واقعاتو نوم ویستو او 9 مئی کې چې چا پریس کانفرنس وکړو دای کیسونه ختم شو. نو هغه د 9 مئی باندې شکوک و شبهات کو چې پیسو د پاره خو بیا نه د ملک سلامتی چې تاسو ته پیسې والے او نه بیا غداری وي. نو خبرې ډېرې دي، خو دا ښه ده چې د سوشل میډیا په وجه په دې اوس خلکو ته مخې له راځي او شعور په خلکو کې راغی او دغه وجه ده چې حکومت فایروال لګولې دی او دای کوشش دی چې دا رښتیا دی نور خلکو ته پته ونه لګي، ځکه چې د انپړو د پاره شعور مرګ دی، پوهه د انپړو نااهلو بې وقوفو د پاره مرګ دی. او تاسو ته پته ده چې په حکومت کې څوک دی او د هغې سهولتکار څوک دي او د هغوی د عقل لیول څومره دی.
امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي کو ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ وکړئ لایک ورکړئ شیر کړئ ځکه چې دغه فایروال ناکامه کو او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته